أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. سورة العنکبوت 65 نمبر آیات. بدے 65 نمبر آیات کی د مشرکانو جہالت ذکر کی اور دې سره سره د دې زد هم ذکر کیږي او دریم نمبر دا خبره هم ذکر کیږي چې وحدانیت د انسان په فطرت کې په خپل باندې اخکلې شوی مضمون دی، لیکن چې کله په انسان باندې زد غالب شي یا د یو بل شي محبت به غالب شي نو دغه فطرت دا معذور کی. مشرکین مبارک الله تعالی فرمایي چې فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هر کله چې دې سواره شي په کشتۍ کې او سمندري سفر باندې روان شي بده کې هواګان راشي او خطر را مخامخ شي دعوا الله نو دې دعاګان غواړي د الله تعالی نه مخلصین له الدين په داسې حال کې چې خالص کړي د الله تعالی په دعا کې. دې کې دین په معنا د دعا سره نو الله نه دې دعا غواړي چې صرف د الله یادې بوتان متان به نوم نه اخلي دې ټیم کې. فلما نجاهم الى البر هر کله چې من خلاص کو وچی طرف ته د دوی دغه بحري بیړۍ او کشتۍ وچې ته ورسېږي اذا هم یشرکون ناس به دوی شرک کوونکي شي بیا وایي موږ بوتانو خلاص کړو او که د بوتانو مرسته نه وي نو موږ به ډوب شوي وي. نو دې ځای کې دا مسله ثابته شوله چې توحید د دوی د عمل نه په خپله معلومېږي چې سخته کې یو الله یادوي او دویم ته دا خبره هم معلومېږي چې د پوهې سره د پوهې باوجود دوی په جهالت باندې ځان کړی دی ځکه چې په سخته کې بوتان ته یریږي خو الله ور یادېږي صرف معلومېږي دا چې دوی د توحید والا خلک لیکن عزت په غالب دی د بوتانو محبت به دومره غالب شوی دی چې د توحید د اقرار نه د خلک استره د اقرار نه کوي. نو دا یو قسم له زجر شو مشرکانو دپاره ستاسو د صفتونه ډېر بد صفتونه دي. لیکفروا بما آتیناهم چې انجام یې دا چې ناشکري وکړي په هغه څه باندې چې موږ ورکړي دي. لیکفروا کې لام د عاقبت او د انجام په معنا سره دی، یعنی احسان وسره الله تعالی کړی او دوی منصب بل چاته کی بل چاته نسبت وکړي چې دا بل چا وکړو نو د دې نتیجه دا راوځي چې دوی ناشکري وکړي په هغه څه باندې آتیناهم چې موږ ورکړي دي. کفر په ډېرو معنو سره راځي. کفر په معنا د پټولو سره هم راځي، په معنا د زمیندار سره هم راځي ځکه زمیندار تخم بر ځمکې کې پټوي. کفر په معنا د ناشکرۍ سره هم راځي، کفر په معنا د هغه قبیح عمل سره هم راځي چې کوم مقابل د اسلام دی. نو دا بیا سکینې ته ګوري چې کوم ځای کې کوم معنی سره سمون خوري چې کله مخکې ایمان د باس د ایمان او د کفر روانو نو دې نه هغه شی څه مراد دی چې کوم د اسلام مقابل دی چې مخکې باس د کروندې و نو دا په معنا د زراعت سره او که مخکې باس د نعمتونو و دا په معنا د ناشکرۍ سره راځي. نو دې وړاندې د نعمتونو ذکر وشو او دغه شان د کې اوس هم د نعمتونو بحث روان دی. نو دا لیکفروا په معنا د ناشکرۍ سره دی. لیکفروا نو انجام یې دا چې ناشکري وکړي بیا ما په هغه څه باندې آتیناهم چې موږ ورکړي دي. الله تعالی کوم احسانات ور باندې کړي دي هغه ناشکري وشي. عام انسانان هم داسې کوي چې الله تعالی صحت ورکړي نو نسبت بل چاته ورکړي چې بس پلانکې راله ښه شو ډینګې راله ښه شو. دغه شان د کې که الله تعالی چاله مالداري پیسه ورکړي نو نسبت خپل هنر ته او تجربې ته کوي چې ما خواري کړله محنت مې کړې د خپل مټ مې ګټلی داسې خبرې کوي. او دغه شان د کې نورې خبرې دي چې موسمونو کې بارانونه ښیي جو باران نه خو الله ورې د دنیا ته پته ده خلک وایي یاره دا د سیارو وجه وه او دا چې پلانکې ټیم چې پلانکې تاریخ او پلانکې تاریخ چې بل ته نږدې شي داسې کېږي. نبي علیه السلام زمانه کې دغه شان چل کېدو چې باران به وشو نو خلکو به ویل دا چې ګوره پلانې ستوری چې پلانکې ستوري ته نږدې شي نو بس دا دې ټیم کې غټ باران کېږي در باران ټیم او د پلانکې میاشتې چې د منځ راشي د باران ټیم د باران به کېږي. د الله تعالی لوی نعمت به راوغځو سیارو ته به منسوب کو او دغه شان ستورو ته به منسوب کو موسمونو ته او تاریخونو ته به منسوب کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې جهالت نه منع وکړله او صحابه کرامو ته ویل چې کله باران وشي نو تاسو بل چاته نسبت مه کوئ، تاسو داسې وایئ چې مطرنا بفضل الله تعالی، بس د الله په فضل باندې باران وشو، نورې قصې دې کټ کړي، نورې قصې پکې مه کوئ.
نو مشرکان هم دغه حالات چې د الله تعالی د نعمتونو نسبت به بل چاته کوي، انجام به دا شو چې دوی به ناشکري کوله په هغه سمانه الله وایي چې آتیناهم موږ ورکړو وليتمتعوا او دې لپاره چې دوی فائدې حاصل کړي. فسوف يعلمون زرد چې خبر بشي دا وارنینګ دی الټیمیټم چې څه ته ویل کیږي چې تمره ناجایزه شروع کله فسوف يعلمون زرد چې خبر بشي، یعنی انجام نه خبر شي د کارونو انجام او نتیجه سره. اولم يروا ان جعلنا حرما امنا، آیا دوی نه ګوري چې موږ ګرځولې د حرم شریف امنا زید امن. دا بل دلیل توحید ذکر کیږي او د مشرکانو لپاره رټل ذکر کیږي، زجر ذکر کیږي. زجر په دې طریقه باندې دی چې الله تعالی په خپل قدرت سره حرم د یو امن مرکز جوړ کړی دی، دا مکمل امني او دغه احکام دا دي چې بس خپل دشمن دی ورې د امکان په ملره حرم کې بدن ګرځي راګرځي ګوتی بنا وروړي منه دي او څوک نه وروړي ګوتی. حرم د امن ځګینه دی بس او ټول جهان احترام کې د امني را سره. مشرکانو به دغه امن نسبت کاو لات منات غزات به نسبت کاو چې په حرام کې د جنگ جګړې ځکه نشته او د مړي ځکه نه کیږي چې د لات منات غزات د امن قائم کړي دی چې بس څوک مخې نه شي ورته خسته من راوسته. الله تعالی دې لپاره زجر ذکر کوي چې دغه د سینه ده. اولم يروا ان جعلنا حرما امنا، آیا دوی نه ګوري چې موږ ګرځول د حرام شریف زیاده امن. وای د لات منات خو دې اوس جوړ کړي دي چې نو امن کوم وخت قائم دی، امن د کوم وخت قائم دی، اولاد منات دي کله جوړ کړي نو مخکې امن چا چلاو خو الله تعالی امن قائم کړو. اوس هم عقد الله تعالی امن دی خو دوی نسبت بوتانو ته کوي. ويتخطف الناس من حولهم، او شړل کېږي خلک د تیر چا پیره د دینه چې کوم خلکو ضروري شریف خلک دي هغه دي خوښه کې نه پرې خو درې کېږي. اف بالباطل يؤمنون وبنعمت الله يكفرون، آیا دی په باطل باندې به یقین ساتي، بوتانو باندې یقین ساتي او دغه شان د کې منور ناجایز باندې. وبنعمت الله يكفرون، د الله تعالی د نعمت نه به انکار کوي، هغه نه مني او دا ډېر لوی جرم دی ترسي کوي. نو دا هم زجر شو رټل شو مشرکان لري تاسو کار عمل ډېر د جهالت او د ناجایز نه ډک دي. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء، دا هم زجر دی مشرکانو لپاره چې ومن اظلم وسوق ډېر ظالم دی ممن افترى على الله كذبا، دا هغه چانه جوړي په الله تعالی باندې دروغ. الله تعالی باندې دروغ جوړول د الله تعالی سره شرک ول او بیا د هغه لپاره د دلایل ویل چې دا مونږ ته الله ویلي والله امرنا بها، الله به موږ ته حکم کړی د شرک وکړي. دا مخکې د باسونه تیر شوي دي، وړاندې سبقونو کې تیر شوي دي چې مشرکانو به خپل شرک لپاره کوم دلایل ویل چې د شرک د ثابتولو لپاره. یو دلیل دا چې که زمونږ د شرک د الله نه وي خوښ او بدې شوي نو الله به زمونږ د لاسونه نیولي وي چې مکه و شرک مکه خواله مو ورته ټینګ به ګیر کړي به وي او بوتانو خواته به نه پرېښودلې. موږ بوتانو خواته ورځو ورتلی شو، الله خو موږ نه رانیسي نه مو وژني سزا نه راکوي. پته لګي چې بوتان په کې هم ټیک دي ځکه چې الله به موږ راګیر نه کړو خراب به نه کړو. نو دی به ویل چې دا زمونږ د شرک د الله نه وي خوښ نو موږ به دا اړو کړی نه وي خو د الله خوښ ته بس ذکر باندې کوي. دویم دلیل به دا وایي چې والله امرنا بها، الله به ته حکم کړی دی دروغ به ویل خلکو ته. یو دلیل به داسې عقلي غونته کې وایو خلکو له به دوکه ورکول جعلي غونته کې دلیل، او دا بل دلیل به خو بیخي دروغ ویل سره به د بنیاد شی به را پرې خودو چې والله امرنا بها، الله به موږ ته حکم کړی دی. کوم ځکه کړی دی یو ثبوت حواله خو ورکړه، اسماني کتابونه خوشتا صحیفه خوشتا چرته ور کړی دی عزت نشته. نو دې ځکه کې الله تعالی وایي ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، څوک دې ډېر ظالم دا هغه چانه چې جوړي په الله تعالی باندې دروغ دې دروغ په وراله چې الله را ته ویلي دی او الله خو وخت ځکه شرک او كذب بالحق، یا نسبت دروغ کوي حق ته. حق نه مراد نبی علیہ السلام او قرآن دی چې دا قرآن هم نه مني دروغ غني او دغه نبی علیہ السلام پیغمبري هم دروغ غني نه مني. نو وکذب بالحق او نسبت دروغ کوي حق ته لما جاءه، هر کله چې ورته راغی مخکې سنویل خو چې کله راغی نو بس نسبت دروغ ورته وکړو. الیس فی جهنم مثوى للکافرین، آیا نشته په جهنم کې ځای د کافرانو لپاره؟ بلکې شته. د استفهام انکاری وي، سوال بده معنا سره کول چې ور بل خبره نه، د خبره همدا ده. نو الیس آیا نشته په جهنم کې ځای د کافرانو، یعنی زیشتا دې لپاره جهنم تیار دی. دا یو قسم له تخویف اخروی دی چې کوم خلک دا خبره ډېر ساده او اسانه غني سپکه غني چې ګنده څه وزن نه لري
سړی په نه خرابېږي نو پته ولګي د داخله کافران شوي دي او د کافرانو ځای جهنم دی آیات دا ثابت کړه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا هغه کسان چې کوشش کوي زمونږ طرف ته لنهدینهم الله موږ ورته خایو سبلنا لارې خپلې دا آیات چې کوم دی نو د اولنی عنوان سره تعلق دی سورۃ اولنی عنوان سره اولنی عنوان د سورۃ دا و چې تاسو چې کله ایمان راوړئ نو تاسو باندې با 15 قسمه درانه امتحانونه تیریږي هغه امتحانونه به تاسو تیروي اوس دغه امتحانونه چې تیر کړل نو دغه سړي بارک الله تعالی فرمایي چې والذین جاهدوا فینا هغه کسان چې کوشش وکړي زمونږ طرف ته دغه امتحانونه تیر کړل چې امتحانونه تیر کړي نو بس تا کوشش یې کړی دا چې امتحانونه نه تیري کوشش یې نه دی کړی الله تعالی وی لنهدینهم سبلنا من ورته خایو خپل لارې د دې آیت په مصداق کې علما او درې اقوال مشهور دي او درې وړ اقوال په خپل ځای باندې راجمع کېدي چې د درې وړ مصداق دي یو قول د قاضي عیاض رحمه الله دی غوي چې هغه کسان چې کوشش وکړو مهنت وکړو د علم په حاصلولو کې چې سفر یو وکړلې شوګری وکړلې کړهونه تیر کړل تخبل علاقې آبادین لري پاتې شول او دغه شان د کې د دنیا عيش عشرت د هر سنه بالکل نه خبره په بل ذکر کې ژوند تیر لنهدینهم سبلنا من ورتخبل لاري خایو دې قصد الله تعالی من علم هم ورک او د عمل توفیق به هم ورک دا وسره وعده شو نو بیا مخکې نه خبره شو چې چا امتحانونه تیر کړ مو تخبل لاري خایو دغه امتحانونه دي موږ ویلو کنه چې امتحانونه 15 قسمونه دي یو بګي د تشریعي امتحان دی چې هغه د الله تعالی احکام عملي کول علم حاصله ول باقي عمل کول تشریعي امتحان دی دا ټیک ده دویم خبر پکې د علماو دا نقل چې د دې مصداق دا دی چې هغه مبلغین حضرات چې د دین د دعوت د لپاره په صحیح معنی سره کورون نه وتري دي او بازارونو کې یو درد نیول دی د الله مخلوق د جهنم نه بچ جنت ته لاړ شي لنهدینهم سبلنا من تخبل لاري خایو یعنی د چې کله د بحث ټیم راشي د باطل خلکو سره الله تعالی به الهام په تور باندې د ذهن کې ډېر خسته جوابونه واچي ډېر علما د څه کتابونه لیکلي به د موضوعات باندې خاص کر پته 13 صدۍ کې چې کله دهریت ډېر عام شو دهریت باندې خلکو دلایل شروع کړل او د دنیا په اړه سطح باندې دهریت آثار شروع شو نو بده باندې امام مودود رحمه الله د دینیات په نوم یو مستقیل د کتاب ولیکو او دا کتاب کې د عقلیات او نقلیات په داس طریقه را جمع کړي د دهریت خلاف داسې توڑ کړي سره ته حیران شي دهریان موږ سره قران نه مني حدیث نه مني نه تاواله نشي ورکول هغه سره سره بل دا مني نه عقل د سره مونږ په عقل سره خبري وکړو نو په دې دنیا ته کې په عقل په حواله سره خسته مضمونونه دي په هر عنوان سره داسې تفسیری انداز د جهاد او قران او حدیث په تایید کې پیش کړی دي ډېر خسته طریقې کړل دغه شان د هر چا په هر دور کې چې کله فتنه بر سره شوې ده او کم کسان د فتنې د توړ لپاره کار کړی د الله تعالی په ذهنونو کې د سار ته ولیدي چې وسط دنیا حیرانه ده نو اداره د عیانو په دغه کې دي چې د مجاهدینو باره کې ویلي دي خور د ټول خو حاصل د خبر دادي چې د آیات مصداق را درې وانه کې دي چې درې وانه مصداق چې څوک امتحان تیاری په کومه لارې تیاری الله تعالی خپل لارې بس خای وان الله لمع المحسنين یقین الله تعالی د نیکانو سره دی نو محسنین د کم خلک بشریت باندې عمل کې دغه لپاره کلکه تسری ده چې ساسې کړهونه امتحانونه به زی نه دي د زی نسی